چې په پاکستان کې یو نېشنل اکشن پلان اعلان شوی د دهشتګردو خلاف او په هغې باندې په بلوچستان کې عمل درآمد شوی او 70% په هغې کې سکیورټي ادارو ته کامیابي حاصل شوه. دغه شان زموږ صوبه ده، زموږ په صوبه کې په تېر شوی کې څه کسانو د افغانستان نه 40 زره دهشتګرد د هغې اعتراف دوی کړلی چې هغه موږ راوڅېري او دلته موږ سیټل کړلي. د هغې د وجې نه دلته کې موږ ته حالات دا دي چې دغه د ټول پاکستان د مخې دي. نو په دلته په دې صوبه کې هم په نیشنل اکشن پلان باندې دغسې منوعان عمل درآمد وشي څنګه چې بلوچستان کې شو دی. انشاءالله العزیز د هغې به دې صوبې ته ډېر ښه نتایج ورکړو او ډېره ښه فایده به ورته شوې. کوم چې د خیبر پښتونخوا ترجمان د حکومت ترجمان چې کوم دی شفیع جان، هغه نه چې کوم تپوس وشو هغه په خبره کې هغه ټال مټولې کا او خبره ګول مګول کوله. د هغې نه معلومیږي دا چې دال میں کچھ کالا ہے. طالبان که هر قسم طالبان دي دا مخکې نه منو اوس هم نه منو. د هغې وجه دا ده چې په هر جامه کې کدا پښتونخوا ته را انټر شوي دي، کدا د ملک هر کونې ته را انټر شوي دي، هغې په خپله جامه کې زما مدرسه نه ده پرېښې، زما جومات نه دی پرېښې، زما عالم نه دی پرېښې، زما د ملک دفاعي ادارې نه دي پرېښې. لہذا د هغې نه زما نفرت دی او هېڅ قسمه زما د حکومت چې کوم ادارې دي بالخصوص زه د دې نه دا مطالبه کوم چې په یو قانون هم د دوی سره رعایت ونه کړی شي. دا د خاورې دشمنان دي، دا زموږ د امن دشمنان دي، دا د مدرسې دشمنان دي، دا د جماعت دشمنان دي. که دا د هر رنګ او د هر نسلي نو دهشتګرد وي، د هغوی هېڅ مذهب نه وي. لہذا د هغه ته د دهشتګرد په نظر وکتلی شي او شفیع جان ته دا وایو چې په سختو ټکو کې د دې وضاحت وکړه، خبره ګول مګول مه کوه او سیده جواب ورکړه. زما د سوچ او د خیال مطابق چې امنومان دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. څنګه چې KPK کې د امنومان انتهایي خراب دی، هر ځای کې چې کوم دی مسایل جوړېږي چې د غیر وجې نه. زه دا وایم چې یاره په KPK کې د امنومان د بهتر کولو لپاره څنګه چې بلوچستان کې یو پلانینګ روان دی، داسې یو پلانینګ دلته دغه شي نیشن اکشن پلان دی یا بل پلان دی، په هغې باندې عمل درآمد وشي. نو زه وایم چې د پاکستان د نورو صوبو خصوصا د خیبر پښتونخوا د امنومان چې دا هم ټیک کېدی شي، ځکه چې لکه بتخوري ډېره شوې ده په پېښور ښار کې، په مختلفو ښارونو کې بتخوریانې کېږي، ډاکې کېږي یا نور داسې قتلونه کېږي، ټارګټ کیلینګ کېږي. نو د دې د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه به صوبایي حکومت پورته کوي، د هغې سره به دا کنټرولېږي. زما خو دا خیال دی. زموږ خیال دا دی چې پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان دی، د دې آیین چې دی نو دا اسلامي دی. موږ امید لرو انشاءالله چې پاکستان به د خپل اسلامي آیین په رنګ کې رنګ کېږي او په دې کې چې ټوپک اوچتول، فساد جوړول، چې آیین پاکستان او قرآن عظیم الشان فی الحال موږ ته د دې هېڅ قسم اجازت نه راکوي. کوم خلک دلته کې څه غواړي نو هغوی له مخامخ راتل پکار دي او خپله مدعا پیش کول پکار دي. که د هغو مدعا ټیک وه د هغو سره ناسته پکار ده او د ناستې په صورت کې هر فیصله، هر جرګه کامیابېدی شي او فیصله کېدی شي او د هغوی موقف اورېدی شي. او که څوک خپله منماني کوي او دلته فساد خورېږي، خلکو ته نقصان رسوي، ملک ته نقصان رسوي، نو دا ټیک نه دی.